بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو میر جمشید یم. دا وخت چې کوم دی نو زه په ضلع اټک کې دا اټک په روډ باندې موجود یم. دا تاسو ته ښکاري دا اټک روډ دی. دا تاسو وګورئ قدرمنو، اټک چې کوم دی نو په ټول پاکستان کې یو نوم لري، یو پہچان لري چې د پاکستان بل سر ته هم لاړ شي او اټک نوموالي نو هر سړی پېژني. نو چې کله دې روډ ته وګوري نو څوک راځي دی اټک ته نو خلک به چې دا هماغه اټک دی چې زر ته روان یم. دا تاسو وګورئ دې روډ ته، دا د ډېر وخت نه چې کوم دی نو زیر تعمیر دی، یعنی انډر کنسټرکشن دی، یعنی جوړیږي دا روډ ډېر وخت یې شو انتهایی او دا لګیا دی جوړیږي تر اوسه پورې دا جوړ نه شو. نو مطلب زما خبرې دا ده چې دا روډ انډر کنسټرکشن دی، جوړیږي نه، یعنی په دې باندې اټک ته ته ځي نو انتهایی ټایم لګي. صحیح ده چې یو بله لار هم لاړه ده دې اټک ته راغلي ده چې کومه دا اټیا نه راغلي ده نو نوی روډ جوړ شوی دی، هغه هم اخیسته روډ دی. خو به هر حال دا روډ چې کوم دی دا یو مین روډ دی، یو په دې باندې چې کوم دی نو کار شروع دی. بس مازدیګري کې چې کوم دی نو دغه اوبهګانې په دې باندې ولي، باقي چې کوم دی نو دا روډ جوړیږي نه. خلکو ته انتهایی تکلیف دی، انتهایی تکلیف دی. حکومت وقت دغه مطالبه ده چې مهرباني دې وکړي چې دا روډ زر تر زره چې کم دی نو پوره کړي، زر تر زره دا روډ جوړ کړي. خلکو ته انتهایی تکلیف دی. دا تاسو وګورئ روډ چې کم دی مکمل کندې کپر دی، تاسو ته ښکاري او بس صرف مازدیګري کې پې دغه چڼکا کېږي، باقي روډ چې کم دی نو جوړېدو مخه نشته. بس دغه وړوکی شان اپیلو اجازانه اپیلو چې موږ د ګورنمنټ اف پنجاب ته کولو چې مهرباني وکړي چې دا روډ جوړ کړي چې د خلکو نه کم تکلیف دی دا تکلیف لرې شي. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه او آباد لره. مخکې ویډیوګانې زموږ سره شیر کوئ. د الله په امان.